چې هغه به بدلو به 4.5 کاله تېر شو په دې کې نه تعلیم کې څه فرق راغی نه په صحت کې هغه لحاظ سره څه فرق راغی او د هغې مثال چې دی د پېښور د LRH هسپتال دی چې د دې صوبې ټولو کې لوی هسپتال دی او چې نن هم لاړ شئ نو مریضانو ته هغه شانتې سهولتونه نه میلاږېږي څلور کاله یې تېر کړل او په دې پوه شو چې اوس به دوباره د خلکو ته څه حوالې سره تللی شو نو د BRT په نوم باندې منصوبه شروع کړه او ویل چې یاره دا غټه منصوبه موږ شروع کوو حالانکې مخکې داسې منصوبو چې دی دوی مخالفت کو دوی به دا وی چې یاره په پنجاب کې چې دا منصوبې شروع کېږي موږ به کله هم داسې منصوبې نه شروع کړو ځکه چې موږ غواړو چې دا پیسې په دې خلکو باندې ولګي او د دوی چې دی هغه شانتې ترقي وشي دوی هغه منصوبه شروع کړه او په هغې په شکل کې دا تبدیلي یې راوستله چې د پېښور چې هغه لږ ډېر مات ګوټ روډونه څه لږ ډېر جوړ وو هغه ټول یې مات کړل او نن چې دی د پېښور خلک چې دی هغه په دې باندې نه پوهېږي که چاته څه ټایم ورکړي چې یاره زه به څومره ساعت کې د یو ځای نه بل ځای ته رسمه زه به د اشتغرۍ نه چې دی د صدر پورې څومره ساعت کې رسمه څوک ورته دا نشي ویلی چې زه به د ګلبهار نه فردوس ته په څومره ساعت کې رسمه دا څوک جواب نشي ورکولی نن 15 کاله تېرېدو نه پسته زمونږ وزیر الله صاحب راپاسي او وایي چې یاره ما خو دومره هر څه ټیک کړل چې آینده الیکشن کې به زه به مکمل ټول سیټونه ګټمه زه ورته په ستاسو وساطت سره ویلی شم چې وزیر الله صاحب په وزیر الله هاوس کې به هر څه ټیکي په وزیر الله هاوس کې به تا ته هر یو اسایش به موجود وي په وزیر الله هاوس کې به تا ته لوډ شیډنګ نه کېږي په وزیر الله هاوس کې به تا ته هر یو شی ښه په اسانه میلاویږي خو دلته کې راشه د شاهین مسلم ټاون ته راشه دلته کې دې غریبانانو نه تپوس وکړه دې خلکو نه تپوس وکړه چې دوی روزانه د کوم تکلیف نه تېرېږي دوی سره څه کېږي لګیا دي بیا به تا ته اندازه وشي چې هلته ټیک دی او که ټیک دی تاسو د پېښور دارالخلافه ده چې په دې کې دا حل دی نو بیا په کلو کې به څه کمه حل وي بیا به هلته کې کوم صورتحال وي په دې باندې تاسو په خپله سوچ وکړئ نن همدغه وجه ده وروڼو چې موږ دا وایو چې MMA ته مکملو شوې ده عوامي نیشنل پارټۍ او پیپلز پارټۍ ته مکملو شوې ده په مرکز کې مسلم لیگ نواز ته مکملو شوه نن که واحد یو داسې قوت پاتې دی چې هغې باندې خلک اعتماد کوي هغې باندې پښتون قام اعتماد کوي نو هغه واحد قومي وطن پارټي ده او ملي رهبر جناب افتاب شیرپا دی او موږ تاسو سره دا لوس کوو چې موږ به تاسو بلکل نه مایوسه کوو د قومي وطن پارټۍ پروګرام چې دی هغه د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا مشن مخکې بوتلي د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا خدمات د هغه جدوجهد د هېڅ چا نه پټ نه دی بیا د هغه خصوصا زه به دا ووایم چې د دې پېښور ښار سره د هغه یو خپله مینه وه د دې ځي مشران موجود دي هغوی ته به یادي چې هغه به راتلو په دې کوڅو کې به ګرځېدلو او د دې خلکو سره چې د هغه کومه مینه وه او د دې لپاره چې هغه کوم جدوجهد کړی نو بل چا داسې دغه نه دی کړی مونږ تاسو سره دا لوس کوو چې څنګه چې هغه ستاسو خدمت کړو څنګه چې هغه ستاسو لپاره جدوجهد کړو دغه شانتې به ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپا هم جدوجهد کوي د هغه په شانتې دا ټول دلته کې موجود پایان چې دی ستاسو خدمت به کوي نو او ستاسو مسایل به حل کوي ناس خلک هم مونږ پوهېږي او په هر دنیا هم په دې خبرې باندې پوهېږي چې پښتنو ډېر سولي لري اوس نور موږ دې ته تیار نه یو چې بې ځایه زموږ وینه توی شي بې ځایه زموږ وسایل استعمال شي او فایدې چې دی هغه د نورو ته ورسي دې ته موږ هېڅ صورت تیار نه یو موږ ستاسو په وفادت سره مرکزي حکومت ته هم دا مطالبه کوو چې که تاسو غواړئ چې دا ملک صحیح معنو کې ترقي وکړي نو د هغې واحد لاره دا ده چې څلور وړه صوبې به یو ځای چلوی او بیا ورسره دا مونږ مطالبه کوو چې په فیصله سازۍ کې پالیسي سازۍ کې او د وسایلو په تقسیم کې
که دې کې تاسو پښتانه په اعتماد کې وانه نیستل نو بیا موږ دې ته تیار نه یو چې بھئی تیل دې موږ پیدا کوو بجلی دې موږ پیدا کوو ګیس دې موږ پیدا کوو او چلی دې په پنجاب کارخانه دې ته موږ هیڅ صورت کې نه تیار چې نن سبا د چین او د پاکستان د اکنامک راهدارۍ چې کومه منصوبه ده سی پیک چې ته وایي د هغې ډېر اواز دی موږ دا غواړو چې په هغې کې د دې ټولې صوبې صحیح حصه وشي دا نه ده چې اول خو را سره مرکز زیاتی وکړو چې هغه شان چې پوره حصه یې زموږ د صوبې نه رانه کړه او بیا د هغې نه پس ته زموږ وزیر اعلی صاحب چې دی هغه هر څه چې دی هغه د نوښار طرف ته تاو کړي دي او هغه لحاظ سره چې دی د نورو علاقو د نورو ضلعو چې دی د هغې هغه شانتې پوره حصه نه کوي موږ دې ته بلکل تیار نه یو موږ دا غواړو چې په دې سی پیک کې د پېښور دې پوره حصه وشي د مردان دې پوره حصه وشي د هرې ضلعې چې دی هغې ته دې حصه میلاو شي چې دا ټول علاقې چې دي چې دا یو شانتې ترقي وکړي د ملکن ډیویژن ته دې پکې حصه میلاو شي هزارې ته دې پکې حصه میلاو شي